المنصوبات مصنف د لومبني مقصد نه فارغ شو دویم مقصد کې شروع کړه. لومبنی مقصد مقدم کړو دغه په ترتیب کې مقدم دی. ضربا زیدون امرن، زید په امرن باندې مقدم دی. نو په وضع کې مقدم کو دې لپاره چې په مابین د ترتیب وضعي او طبیعي کې موافقت راشي. او دویم مقصد کې شروع کوي المقصد الثاني فی المنصوبات. دویم مقصد په منصوباتو کې دی او منصوبات په مجروراتو باندې مقدم کړ، ځکه چې د منصوب درجه په مجرور باندې مقدمه ده. ضربا زیدون امرن، ضربا زیدون امرن، زید لګېدو امر یوالو بالخشبه په لرګي، ناغه بالخشبه درجه رستو ده. بل د منصوب او د مرفوع دواړو یو عامل له. ضربا زیدون امرن دغه ضربا په زیدون کې عمل کړی دی او په امرن کې. نو اکثر منصوبات د مرفوعات سره په عامل کې شریک دي. اکثر منصوبات د مرفوعات سره په عامل کې شریک دي. دواړو کې عامل فعل او فعل عامل قوي دی. او په مجروراتو کې عامل حرف دی او حرف عامل ضعیفه دی. او د حروف درجه د فعل مؤخره ده، اول اسم دی بیا فعل دی بیا حرف دی. نو دې وجه نه مجروراتو کې عامل حروف جر دي، نو حرف مؤخر دی د فعل نه. نو دلته کې منصوبات ځکه مقدم کړ، بل منصوبات ځکه مقدم کړ چې دا کثیر دي. او العزة للتکاثر، العزة للتکاثر ولست بالاکثر منهم حسن ولكنما العزة للتکاثر. عزت للتکاثر ده، نو دی وجه نه چې کوم نه مقدم کړ. بل منصوباتو کې عامل عمل بالذات کړل او مجروراتو کې عامل بالواسطه عمل کوي. المقصد الثاني في المنصوبات، منصوبات تا منصوب جمع ده، چونکہ منصوب مذکر لا یعقل ده، مذکر لا یعقل جمع الف تیسر را دی لك مرفوعات منصوبات مجرورات. الاسماء المنصوبة، اسماء منصوبه 12 دولستی او دا په تتبع استقراء سره معلوم شوی دي. نحویانو د دې خبرې تتبع او استقراء کوله. نو په تمام لغت عربي کې مونږ صرف 12 منصوبات وموندل او هغه 12 کم دي. نوی المفعول المطلق و مفعول مطلق ته، او وبه او بل مفعول به ده، وفيه او بل مفعول فيه ده، وله بل مفعول له ده، ومعه بل مفعول معه ده، والحال حال له، والتمييز تمييز ده، والمستثنى او دارنگی واسم ان واخواتها وخبر كان واخواتها، والمنصوب بلا التي لنفي الجنس، وخبر ما ولا المشبهتين بليس. دا تمام چکم ده اغا منصوبات تی او مفاعیل مقدم کل ذکر چه اغا معمول لفعل بالذات ته، اغا معمول لفعل بالذات ته. او بل مفعول دا چکم ده شدید الاتصال لده فاعل سره، فاعل لازمن فعل چه متعدی نو لازمن با مفعول غواړي، لازمن با مفعول غواړي، هر یو مفعول چی وي. بعضې علماو دغه مفاعیل چې کوم نه جمع کړي دي په یو شعر کې، حمدت حمدن حمدت حمدن حامدن وحمیدن، حمدت حمدن حامدن وحمیدن. تاسو حاشیو کې لیکل دي حمدت حمدن حمدت حمدن حامدن وحمیدن. زما دا حاشیه غلطه ده، دې کې لیکل دي حمدت حمدن وحامدن حمیدن. تاسو کتابونه څنګه دي؟ دا څنګه ده پکار شعر ده حمدت حمدن حامدن وحمیدن، دا واو حمیدن نه مخکې راغلل پکار دي. او رعایت شکره دهرا مدیدا، حمدت حمدن، حمدن مفعول مطلق ده او حامدن مفعول به ده وحمیدن مفعول معه ده. رعایت شکره مفعول له ده، دهرا مدیدن مفعول فی ده. شاعر پینده والا پیو شعر کے جمع کر ٹک کئی دا شعر حمدت حمدن حامدن وحمیدن. دا حمدن مفعول مطلق ده او حامدن مفعول به ده او وحمیدن مفعول معه ده. او رعایت شکره
دا مفعول له ده او دهرا مدیدا دا مفعول فی ده. پنځه واړه مفعولات در تراړل او د ټول نه مخکې اوس تعریف شروع کو او دا لف نشر مرتب ده. مخکې درته اجمالا 12 واړه بیان کړ، اوس د هر واحد تفصیل کوي. نو تفصیل چې د اجمال مطابقي هغې ته لف نشر مرتب وایي. مخکې لفو ټولې رانغښتي، اوس لګیا دی نشر دی. اوس د یو درته باقاعده تعریف کوي. المفعول المطلق مفعول مطلق دته مطلق ځکه وایي چې دی مقید نه دی په قید د به، په قید د معه، په قید د له، په قید د فیه سره. نو ځکه ورته مطلق وایي. مطلق وایي آزاد ته. مطلق هغه څاروي ته وایي چې موږي باندې د نه تړلی او چې د تړلی نو هغې ته مقید وایي. نو مفعول مطلق وهو مصدر او دا چې کوم نه مصدر دی. مفعول مطلق دا مصدر دی بمعنى فعل مذکور او دا به په معنا د هغه فعلي چې کوم فعل مخکې مذکوري دا مصدر دی. او مصدر عام دی چې حقیقتا او که حکمن نو ضربت ضربن کې ضربن مصدر حقیقتا دی. مصدر عام دی چې حقیقتا لکه ضربت ضربا، اکلت اکلا، شربت شربا، خرجت خروجا، دخلت دخولا. ځان نه مثالونه جوړو طالبي او د هدایت النحو طالبي هغه بیا پوره مولای نه مثالونه د ځان نه جوړوي. دا ټول مصدر حقیقتا دی. یا مصدر چې کوم نه حکمني لکه یو طالب وي تربن، یو طالب وي جندلن. نو تربن خو خاورو ته وي او جندل کانو ته وي. نو دا مصدر حقیقتا نه دی لیکن دا مصدر حکمن دی ځکه دا دواړه کلمې په دعا کې مستعملیږي، په خیرو کې مستعملیږي او مقصود په خیرو کې هلاکت. نو د تربن معنا دا هلکت هلاکن، خدای دې په خاورو وله، خاورو باندې دې خدای ډکه خیره ده. اصل کې ده هلکت هلاکن. او دارنګې جندل ته جندلن، په کاڼو باندې تباشه خدای در باندې کاڼي وورو، امریکې باندې خدای کاڼي وورې. نو جندلن معنا انزل الله على امریکا الجندلات کاڼي. نو د جندلن معنا دا جندل ته جندلن اے رمیت بالجندل، جندل کاڼي ته وایي. نو دا چونکې دعا ده او دعا په مصادرو سره کېږي نو تراب او جندل کنایه ده د هلاکت نه. نو موږ د دې نه تعویل په مصدر سره کوو. نو مصدر عام ده چې حقیقتا او که حکمني او په معنا د فعل سره چې هغه فعل به مذکوري او برابر خبر ده چې هغه مذکور صراحتا لکه ضربت ضربا، لکه ضربت ضربا. یا هغه مذکور چې کوم ده نو ضمنني لکه فضرب الرقاب. قرآن مجید کرا دی فضربوا ضرب الرقاب، فضربوا ضرب الرقاب. نو هغه فعل مقدر ده. الله تعالی د بدر په جنگ کې چې فرشتې را لیږلي نو فرشتو ته د جنگ چل مخیلو چې د سټ د پاسه وهي کافران او وضربوهم کل بنان او د ګوتو په بندونو باندې چې کوم نه وهي. نو فضرب الرقاب مصدر دی او د هغې فعل مقدر دی. فضربوا ضرب الرقاب او دغه فعل به قبله مخکې د دې مصدر نه راغلی، هغه به د دې نه چې کوم نه مخکې راغلی. او ويذكر للتاکید مفعول مطلق په درې قسمه ده. دا ذکر کیږي د پاره د تاکید ما کضربت ضربا، دا برازي د پاره د تاکید لکه ضربت ضربا. د تاکید د پاره به انا راضي چې په دې کې مزید معنا نیوي، معنا د دې عین اولی. ضربت ضربا د ضربن او د ضربت یو معنا ده، نو دا تاکید شو. او دارنګ اولی بیان النوع که مطلوب دا غینه بعض انواع وي، که مطلوب دا غینه بعض انواع وي نو بیا دا د نوع د پاره ده. لکه جلست جلستن، زه په یو خاصه طریقه باندې ناستم. د کېناستو بلا اقسام دي. د کېناستو اوس دا ګوره یو طریقه ده د ناستې، هغه چې کوم نو بله طریقه ده. د ناستو مختلفې طریقې دي. بلا قسمه کې یو تهجد د تهجد د تشهد په شکل کې ناسته ده. تاسو چې تحیاتو ته کېنئ یو دام ناسته ده، پرلکي دې ته مربع وایي. یو دام ناسته ده او یو اقام ناسته ده. دا اقعا د جلوس اقعا په دې طریقې سره چې یتین په ځمکه باندې وي او قدمین منصوبتین. نو دا ناستې بلا طریقې دي. نو جلستو جلستن زه په یو خاصه طریقه باندې ناستم.
او چې کومه لبيان العدد که مقصود پکې وحدت او تکثری جلست جلسة من دیو دل ناستم جلست جلستین د دو دل ناستم جلست جلسات د ډیر دل ناستم او لبيان العدد که جلست جلسة یا جلستین یا جلسات ترکیب د ضرب ضربن بسنګ کې ضرب تو فعل فاعل او ضربن مفعول مطلق فعل سره فاعل سره مفعول مطلق ما جمله فعلیه خبریه شو ترکیب پیدا سکے ضرب تو ضربن ترکیب کا عبد القارہ ضرب تو فعل فاعل او ضربن مفعول مطلق فعل سره فاعل سره مفعول مطلق ما جمله فعلیه خبریه شو بس